الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا يا أيها الذين آمنوا أهل إيمان ولو لا تحلوا شعائر الله ما بحرمتك ويد الله د شاعرو حلال ندی بحرمتکم د الله د شاعرو ولا الشهر الحرام او نه د حرام میاشتو او نه د هدیه ولا القلائد او نه د هغه سوري چې هغې ته پټه اچولي ولا آمین البیت الحرام او نه هغه خلقو چې هغوی اراده کړې وي د حرم شریف طرف ته یبتغون فضلا من ربهم تلاش کوي هغوی د خپل رب فضل و رضوانا او خوشنودي شاته آیاتونو کې الله رب العالمین واوفوا بالعقود د عقد د وعدو د پورا کولو حکم کړو په دې دوه آیاتونو کې الله رب العالمین د هغې جزئیات د هغې ذکر کوي دوه اهم یو د الله د شاعر علاماتو د الله د نخو بے حرمتی مکوي او دویم عدل اور انصاف باندې کې قائم اوسئ د دې آیات شان نزول باره کې او دو درې حدیث ذکر کړلی حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله سن 6 هجری کې 1500 کسانو سره د عمرې د پاره راغې مکی ته نو حدیبیه کوم مقام چې دی هغه ځای کې مشرکانو هغوی منع کړل چې تاسو عمره نشئ کولی او د هغې سخت شرایط هغه طی کړی شو چې اوس به تاسو عمره نه کوئ او آینده کال به بیا راشئ او ځان سره به اسلحه نه راوړئ او عمره به وکئ 3 ورځې به مکې کې وباسئ بیا به ځئ الله پاک مو حکم وشو چې صحیح ده دغه شانته کې څه چې دوی وایي هغه ومنئ نو حضور علیه الصلاۃ والسلام او صحابه هغوی کم سوري چې راویستي وو هغه هغه ځای کې حلال کړل او خپل احرامونه یې کوله وکړل او پس لاړ نو په دې کې کم شرایط چې تیشي وو نو هغه داسې شرایط وو چې هغې کې د مسلمانانو کمزورتیا پکې ښکارېده مسلمان لکه دباو شوي ښکارېده خو لیکن الله نبی منع کړل جنگ به نه کوئ څنګه چې دو شرایط ایږدي هغه دې کېږي بیا چې سن 7 هجري کې راله نو دوی خپله هغه عمرة القضا قضا چې کوم عمره وه هغه یې وکړله نو صحابه په اړه کې ډیر سخت غوسه و په دې مشرکانو باندې کې نو الله پاک منع وکړه چې تاسو عمرې له خوځئ خدا سينه چې التا د الله د علامو هغوی به حرمتي وکړي یا تاسو پزلو کې به هغوی باندې کې غوسه او دا سينه چې عدل او انصاف نه تاسو وځئ
نو د دې قانون نه منع وکړل. دویم روایت دار چې حتیم ابن هند دا د مشرکین مکه نه او د مدینه ته راغی او هلته تجارت سامان خرڅ کو. تجارت سامان خرڅول نه وروسته واپس د مدینې نه راووته. کم ملګري چې وو هغوی ته خپل سامان حواله کړ او بیا راغی مدینې. د دې دپاره راغی چې زه مسلمان یم. حضور علیه الصلاة والسلام ته الله پاک وحی ذریعه باندې کې ووي. نو حضور علیه الصلاة والسلام صحابه ته ووي چې اوس به یو سړی راځي هغه به د شیطان په ژبه خبرې کوي. نو دی راغی او خپل اسلام اظهار یې وکړ چې زه مسلمان شیم. حضور علیه الصلاة والسلام ورته وی صحیح ده. نو کله دغه مجلس نه پاسېد نو روان شو لاړه د مدینې نه چې ووته. نو هلته د صحابو سوري چې و هغه سرېدل هغه یې ځان سره بوت. مسلمان شیخ خو نو چې هغه یې بوتله نو صحابو ته څو پته لګېده نو هغو چې بیا لاړه نو هغه تلی و ډېر سفر یې کلی. نو کله چې صحابه عمرة القضا له راتله نو دغه سړی چې ویل د په لاره کې چې دغه سوري سرول که بوتلی بیا حج لته یا عمرې لته. نو صحابو چې ولیدل چې دا خو زمونږ سوري دي نو دوی باندې حمله کو او دا سړی وژنو او دنه دا سوري اخلو. نو الله پاک دا آیاتونه نازل کړل چې داسې مه کوئ. د دغه کار نه یې منع وکړله. او دریم چې کله مکه فتح شوه سن 8 هجری کې نو نبی علیه الصلاة والسلام مکی والا مشرکان چې کوم دومره ظلمونه زیاتی کړي نو حضور علیه الصلاة والسلام بغیر څه انتقام اخیستون هغو پرېښودل. هغو نه هېڅ انتقام یې وانخیست. تر دې پورې والا اجازت ورکړله خیر دی تاسو حج او عمره کوئ نو خپل رسمونو سره کولی شئ ځان نه کوئ. او صحابه په زړه کې خو غصه وه دوی خلکو باندې کې چې دوی موږ سره ډېر ظلم زیاتې کړلی موږ د عمرې نه د الله د عبادت نه یې منع کړي. نو الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړه چې د الله د شعایرو هغوی بې حرمتي مه کوئ او عدل او انصاف باندې کې قایم اوسئ اور ظلم بدله ظلم سره مه ورکوئ معافي وکړئ. لا تحلوا شعائر الله ستاسو د پاره حلال ندی به حرمتی کوله د الله د شعائرو د الله د نخو د الله نخي د دین هر یو حکم چې دی هغه د الله نخه د اطاعت. اور ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا اور مروه کی چې کوم چکرې لګي دا د الله د شعائرو نه دي. دغه شانته کې جمرات دي کوم شیطانان چې ولي اور مون شو اقامت شو بانگ شو نو دا ټول د الله شعائر دي. او ټول نه غټ شعائر علامت هغه سلور دي چې حضور علیه الصلاة والسلام اور قرآن مجید اور بیت الله شریف اور منز چې دا د الله تعالی نخی دی علامی دی چې کم انسان دا ادا کوي نو هغه مسلمانان ګڼلی شي چې دا واقع د الله بندگان دي اور الله باندې کې ایمان راوړل اور مسلمانان. نو د دې به حرمتی کولو دې ته سپک ګڼلو دا په شریعت کې جایز نه ده ناروا. کم سړی چې د دې به حرمتی کوي نو هغه مسلمان نه دی هغه کافر دی چې هغه د الله د شعائرو الله د نخو هغه به حرمتی کوي. ولا الشهر الحرام اور ما به حرمتی کوي د اشهر حرم حرام کمی میاشتې دي. د اهل عربو کې سلور میاشتې وي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب چې په دې میاشتو کې کافرو به هم دا ګڼله چې جنگ کول جایز نه دي. دا زبرګي میاشتې دي او دې کې به یو بل سره جنگ نه کو.
نو الله رب العالمین اولا مسلمانانو ته هم دا حکم چې دې میاشتو کې به جنگ نه کوي، یو بل نه به انتقام نه اخلي. خو لیکن مشرکانو به دې کې نسیه وکړله. نسیه مطلب دا دی چې دوی به چې کومه میاشت به د حرمت وه، جنگ به پکې حرامو، نو دو به ووایي چې دا میاشت چې دا د حلت شي یا دا بله چې دا د حرمت شي، یو بل کې به یې داخل کړه خپل طرف. بیا وروستو چې دا حکم ختم شو چې اشهر حرمه چې کوم حرمت والا میاشتې دي، دغه حکم الله پاک ختم کو چې آینده لپاره دغه کې هر یو میاشت هغه کې تاسو جنگ کولی شي. کافران تاسو سره جنگ کوي نو تاسو سره جنگ کولی شي. ولل هدیه او نه د هغه سوري چې هغه څوک روان دی د بیت الله طرف ته حج دپاره او هغه ځان سره سوری بوزي، هلته بیا حلالي قرباني تی کوي. یو عام قرباني ده چې کم د بیت الله شریف نه بار وي نو هغې ته اضحیه ویل کېږي، اضحیه. او کم چې بیت الله شریف ته بوزي قربانۍ دپاره نو هغې ته هدیه ویل کېږي. نو هغه هدیه قربانۍ سوری چې دی د هغې بې حرمتي مه کوئ، هغه پټوئ مه، هغه وهئ مه، هغه چرته رکوئ مه، ظلم زیاتې هغې سره مه کوئ. ولل قلائد او یا به چې دغه سوری بوته په لارې به روانو نو هغې ته به یې غاړې ته پټه واچوله چې خلکو ته پته لګي چې دا سوری چې دی دا د قربانۍ سوری دی، نو دغه به علامتو د پټې اچولو چې دا د قربانۍ سوری دی او دا بیت الله شریف طرف ته روان دی او هلته به قرباني د دې نه کېږي، هلته به حلالي. ولا آمین البیت الحرام اور هغه کسان هغه مخلوقات چې هغوی زی حرم شریف طرف ته، یعنی هغوی احرام تړلې او حرم شریف ته روان دي، نو تاسو ته جایز نه ده چې تاسو هغوی سره تعقب وکئ، هغوی ونسئ، هغوی نه هغوی مالونه واخلئ یا د هغوی بېعزتي وکئ، نو دا ستاسو لپاره حلاله نه ده. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هغوی د الله خپل رب فضل تلاش کوي او خوشنودي تلاش کوي. فضل نه مراد شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې د دینه ارتفاق مراد ده او رضوان ارتقاب مراد ده. ارتفاق ویل کیږي یعنی خوشحالی سره زندگی تیرول، خوشحالی سره زندگی تیرول، خوشحالی سره زندگی تیرول دا به حل کیږي چې ته رزق حلال حاصل کی. نو فضل اطلاق پر رزق حلال باندې کیوم کیږي. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کم سړی چې حج لا عمرې لزی نو الله وایي چې هغه باندې کې هیڅ ګناه نشته که هغه د الله فضل تلاش کوي، یعنی که هغه تزي سزا نه لږ ډېر شیشې خرڅي اخلي نو هغه باندې کې څه ګناه نشته. خو محض د تجارت غرض نه وي چې زم بس تجارت بکوم، بلکې د الله کم حکم د حج یا عمره غرض او نیت د هغې وي او کدی کې د ځان له یو شی خرڅي نو خرڅول شي او که یو شی اخلي نو اغستې شي. دا د الله فضل له الله اجازت ورکړي. ورضوانا اور الله خوشنودي، الله ته نزدېکت چې حج عمرې له انسان ځي نو هغه مقصد دا وي چې زه الله ته نږدې شم، کنه الله زمانه راضي شي. نو کم خلک چې حج او عمرې له ځي نو هغوی د الله ته تقرب د پاره ځي او د الله فضل او رحمت تلاش کول لپاره ځي، نو چې کم الله بنده دی الله طرف ته روان دی نو هغوی بې حرمتي هغوی بې عزتي بیا مه کوئ، هغوی سره هېڅ قسمه تفاوت مه کوئ، هغوی پرېږدئ چې ځي. یا ایها الذین آمنوا، اے اہل ایمان والو، لا تحلوا حلال ندی بحرمتکم شعائر اللہ،
د الله د نخو د الله د شعائرو ولا الشهر الحرام اور نه د حرام میاشتو ولا الهدي اور نه د هدي ولا القلائد او نه د هغه سوري چې هغې غاړه کې پټه چولوي ولا امین البيت الحرام او نه د هغه خلقو چې هغوی بیت الحرام حرم شریف طرف ته اراده کړې ده یبتغون فضلا من ربهم چې تلاش کوي هغوی خپل رب فضل و رضوانا او خوشنودي الله تقربا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا او کلا چې تاسو حلالي شئ فاصطادوا نو پس ښکار کوئ شاید الله رب العالمین د ښکار نه منع کړي چې کم سړي د عمرې او د حج احرام وتړه میقات نه نو بیا د باندې کې حج ښکار کولو ښکار طرف ته اشاره کولو ښکار شی حلالولو دله نکونه کټ کول دله اخته کټ کول د خپل بیوی سره ملاوېدل دا بالکل ناجایز او حرام دي الله پاک هغې اجازت ورکړه که تاسو کله احرامونه کولاو کړله حج او عمره وکړه احرام کولاو شو نو بیا تاسو ته اجازت دی چې خپل نکونه کټ کوئ خپل اخته کټ کوئ بیا خپل ښکار کوئ ښکار شی حلالوئ نو دا تاسو ته بیا اجازت دی مخکې آیات کې الله پاک فرمایي چې تاسو یو قوم چې تاسو دشمن دی د هغوی دی خبرې باندې کې تاسو اوچت نه کی چې تاسو انصاف ونه کوئ چې تاسو بے انصاف شئ عدل او انصاف ونه کوئ وتعاونوا على البر والتقوى تاسو تعاون وکئ مدد وکئ په نیکۍ کې او په تقوا کې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اور تعاون مکوئ مدد مکوئ په اسم په ګناهونو باندې کې والعدوان او ظلم باندې کې چا مدد مکوئ رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انما المؤمنون اخوه چې مؤمنان چې دي هغه رونه دي چې مؤمنان رونه دي نو محبت چې دی هغه د الله د پاره دی او بغض چې دی هغه الله د پاره دی نو که یو قوم سره ستا دشمنی وي یو سړی سره ستا دشمنی وي نو دشمنی هم بغض هم الله د پاره وي نو ته هغه بغض کې هغې کې د عدل نموزه چې ته ظلم او زیاتې وکړې هغه باندې عدل نه موزه چې ته ظلم او زیاتې وکړې یا یو سړی ظلم کوي په هغه باندې کې او ته د هغه مدد وکړې یو سړی ظلم کوي او ته د هغه مدد وکړې هغه له سپورټ وکړي رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ به الله اعلان وکړي چې کوم ځای دي هغه ظالمان خلق او د هغوی مددګاران کوم ځای دي هغه ظالمان خلق او د هغوی مددګاران تر دې پوري چې هغه ظالم د پاره دوات او قلم راوړي وي سمکلې ولا نو دغه خلق به د وسمنې تابوت کې پیټۍ کې بند کړی شي او جهنم ته به وغورځول نو ظالمه مدد یې کړلې که لږ وانته کې مدد یې ولې نه کړې مدد کوي نو نیکۍ باندې کې وکړه رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الدال علی الخير كفاعله یو سړی د نیکۍ دعوت ورکړل یو سړی بل سړی بل جماعت هغه د نیکۍ طرف ته راوبل او هغه مر سړو چې څومره نیکی وکړله نو هغه ټولو ثواب دغه سړی ته ملاویږي او د هغوی په ثواب کې څه کمې نه راځي او که یو سړی بل سړی ته بدو دعوت ورکړو د ګناه دعوت ورکړو د ګناهونو سپورټ ولا وکړو نو هغه کې چې څومره خلک مبتلا شو نو هغوی ګناه چې
او هغه به دته هم ملاوي هغه ګناه کې دا سړی هم بیا شریک شو. ولا يجرمنكم شنآن قوم اور اوچت نکی تاسو د یو قوم دشمنی ان صدوکم عن المسجد الحرام چې تاسو منکه مسجد الحرام نا ان تعتدو چې زیاته وکي تاسو. وتعاونوا على البر والتقوى تعاون کوي مدد کوي پني کوي بنتکی والتقوى او تقوا بنتکی على البر هر قسم نیکی چی وي په هغه کې تعاون وکا هغه سره خېګړه وکا والتقوى هر قسمه منهیات چې دی هغه نه منکا هر قسمه منهیاتنا منکا لکه څنګه چې رسول عليه الصلاه والسلام فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوم خپل ضرور مدد وکا که ظالم وي او که مظلوم وي. رسول عليه الصلاه والسلام نه تاسو کو چې ظالم څنګه مدد وکړو چې ظالم مدددار چې هغه د ظلم نه منک ولی چې هغه ظلم کوي هغه د ګناه کار کوي نو هغه ته به هغه باندې کې خامخا سزا ملاوي یا و دنیا کې ور کوي او یا که دنیا کې نو آخرت کې خو ملاويږي نو کته دا هغه مدد وکړو ظلم نه بچ کړو نو هغه سزا نه بچ هغه باندې کې چې کومه سزا واغې نه هغه بچ نو دا هغه مدد کول. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان او تعاون مکوي مدد مکوي په ګناه په کار باندې کې والعدوان او زیاته باندې کې ظلم باندې کې کم چې ګناونه کارونه دي هغه باندې کې تعاون مکوي والعدوان او کم چې زیاته لري چا سره نو هغه کې هم تاسو سره تعاون مکوي. واتقوا الله الله نو یریږي دا څه کارونه چې دي دا صرف د الله د یری د وجنه د الله د حکمونو تعمیل او دشمن سره عدل او انصاف دا د الله د یری نه وکي چې یو ورځ داسې راتلونکې ده چې الله مخکې وردیدلی او الله له حساب او کتاب ورکولی الله جزا او سزا به خامخا ورکي نو هغه ورځ نه ویریږي د الله نه ویریږي الله د عذاب نه ویریږي او په دې باندې کې عمل وکي. ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عقاب او سزا ورکوونکې دی. کله نه نیریږي نو بیا څوک چې ظلم زیاته کوي هغه سره بیا مرسته کوا د هغه ملا مضبوطوا بیا د هغه مټ مضبوطوا بیا د هغه خبري مضبوطوا چې ته خو حق باندې کی کله د سخت سزا ته دی پیری چې الله خو سوي چې سخت سزا ورکوونکې ما کاغه ته دی پیری نو کار به بل کوي او ته به سره په دریم ځای شریک کیږي او ته په دریم ځای سزا خوري نو وری داسې کار کوي چې په دریم ځای کې چې کار د بل کیږي او ګناه کار کیږي او ته مرسته کوي او په دریم ځای کې ځان د سزا مستحق کوي نو څه تکلیف ته ده نو په چا هم په ظلم او زیاتۍ کې مرسته مکو. ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. الله پاک ته عمل کولو توفیق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله خپل رحم بارانو کې یا الله زموږ ضرورتونه حاجتونه خپل دربار عالیانه پوره کې یا الله یا ارحم الراحمین زموږ د ګناهونو خطاګانو درگذرو کې یا الله زموږ ګناهونو ته نه ګوري یا الله خپل رحم بارانو کې یا الله خپل رحم بارانو کې
या अल्लाह या अरहमुर राहिमीन द मखलूकात ज़रूरतुना पूरा की या अल्लाह सुमर शरई हाजतुना दी ज़रूरतुना दी या अल्लाह खपल दरबार आलिया पूरा की या अल्लाह मुंग सर रहम मामिलो की या अल्लाह मुंग सर रहम मामिलो की या अल्लाह रतन के फतुन्ना मुसीबतुन्ना ताना तहसीनुन्ना मुंग हिफाजत की या अल्लाह तमाम बीमारियों न जम हिफाजत की या अल्लाह जम हक के खैर फैसले की या अल्लाह जम हक के खैर फैसले की या अल्लाह तुम नाराजी शिबा नाराज नशी सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक।